بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمد اسد قاسم، ډیپټي ډایرکټر فوډ سیفټي اینڈ حلال فوډ اتھارټي د سوات د آفس نه د سوات د عوامو ته یو پیغام ورکوم. اهم خبره دا دی چې چونکې فوډ سیفټي اینڈ حلال فوډ اتھارټي په سوات کې ډېر ښه کار روان کړی دی. د سوات د عوامو ته د صفا سوتره او د ملاوټ نه پاک خوراک په مد کې نو مختلف قسم خلک دي چې د هغوی کاروباري یا نور څه دغه ټایپ مفادات دي چې هغې د وجې نه زموږ خلاف یو منفي پروپیګنډه دی. وایي چې بارې جرمانې عاید کوي یا دې نه علاوه وایي بله ورځ څو نورو اخبارونو کې دا خبر راغلی و چې فوډ سیفټي اینډ حلال فوډ اتھارټي د سوات نه 8 کروړه روپۍ جرمانو په مد کې وصولې کړي. دا یو غلط بې بنیاد او د دروغو باندې مبني پروپیګنډه ده چې د فوډ سیفټي اینډ حلال فوډ اتھارټي خلاف خلکو روانه کړې ده. زه د سوات د عوامو دپاره دا ورکوم چې اوسه پورې مونږ سوات کې تقریبا 18 لک روپۍ جرمانې لګولې دي په دې 13 مهینو کې. دې نه علاوه 15 لک روپۍ چې دا د درګۍ د غوړو کوم میلونه وو چې د هغوی حالت ډېر زیات خراب وو، هغوی ته مونږ بار بار دا تنبیه ورکړو، هغوی حالت نه ټیک کوو، نو مونږ هغه جرمانه کړو. نو اوس هغه الحمدلله هغه مونږ یو داسې لیول ته راوچت کړو چې د هغوی کار اوس ډېر ښه شوی دی. د سوات کې زموږ ټوټل 18 لاک جرمانې دي، جمع 15 لاک ورسره د درګۍ میلونه، ټوټل 33 لاک جرمانې د ملکنډ ډویژن نه جمع شوي دي. نو په دې مد کې کس خلک د 8 کروړو روپو دعوه لري، کم ریپورټران یا کم داسې چې کوم زرد صحافت والا خلک دي، نو زه هغوی ته درخواست کوم چې منفي پروپیګنډه د فوډ سیفټي اینډ حلال فوډ اتھارټي په کار کې په د عوامو د کوم خدمت دی دې نه څوک هم نشي ویسارولی. موږ ته د سرکاري ملازم یو، موږ ته دا مینډیټ میلاو دی د سرکار د طرفه چې موږ د سوات د عوامو لپاره د صفا سوتره خوراک په مد کې هر ممکن راست اقدام اوچت کړو. نو په دې کې که زموږ په مخې ته څوک پروپیګنډه کوي یا څه کوي د هغې موږ هېڅ پروا نه کړو. د سوات د عوامو ته هم دا زما خواست دی چې دغه ټایپ د پروپیګنډه شکار بالکل نشي. د فوډ سیفټي اینډ حلال فوډ اتھارټي مختلف مونږ دا وقتاً فوقتاً ستاسو مخکې وړاندې کوو چې مونږ بیکرو کې کوم کار وکړو، مونږ پاپس انډسټري کې کوم کار وکړو، مونږ کسابانو سره یا پولټري کې یا هوټلو کې مونږ کوم اصلاحات راوستل، یا مونږ سکولونو کې د سکولونو اوسه پورې چا هم په سکولونو کې کار نه و کړی. سکولونو واټر ټینکس 10-15 سال نه پرایویټ او ګورنمنټ سکولونو والا چا نه و څه کړي. د فوډ سیفټي اتھارټي د پبلک هیلث ډپارټمنټ په مرسته سره مونږ د دې کلورینیشن وکړو. زمونږ 16-17 ګریډ افسران به ټینکۍ ته ورختي وو، هغوی به د دې کلورینیشن پرسنلي کوو په پرسنل سوپرویژن کې. نو مونږ په هر طرف باندې د فوډ سیفټي حوالې سره یا د اوبو د صفا اوبو حوالې سره مونږ هر قسمه کوشش شروع کړی دی. نو ځینو خلکو که په دې کې خپل مفادات د دې سره ټکراو کېږي نو هغې او بیا مونږ خلاف منفي پروپیګنډه کوي. نو فوډ سیفټي حلال فوډ اتھارټي بالکل د دغه ټایپ ته هېڅ پروپیګنډې پروا نه کوي، بلکې د سوات د عوامو ته دا ډاډګیرنه ورکړي چې مونږ ستاسو په خدمت کې نور هم د دې منفي پروپیګنډې سره زموږ جذبې نور هم ځوانېږي او انشاءالله مونږ ستاسو په خدمت کې نور هم